نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. پنځوستمې سپارې خلاصه. الله تعالی پنځوستمې سورة حامیم سجده شروع. په دې کې الله تعالی وفرمایي الیه یرد علم الساعه، د قیامت علم خو الله تعالی سره ده. تاسې په دې کې ولې بحث کوئ چې قیامت به کله وي کله به نه وي؟ الله تعالی ښه خبر ده چې کله به قیامت. مخته الله تعالی د انسان د طبیعت ذکر وکړو چې دا انسان عجبه طبیعت لري. انسان باندې چې کله فراخي راشي، احوال یې ښه شي، دی بیا کبر کې کبرجن شي، خوشحالي کې الله تعالی نه یې بزړه، او کله چې دی په غم کې راشي نو دی رجوع الله، الله تعالی ته رجوع کې الله یې بیا بزړه وي. الله وفرمایل چې د خوشحالي او د غم د دواړو مالک زه یم. نو الله تعالی په هر حال کې مه یېروئ. د انسان شان دا ده چې د خدای سره خپل تعلق په هر حال کې قایم وساتي. مخته سورة شورا شروع کیږي. دې صورت کې یو ټکی راځي و امرهم شورا. د دې شورا د ټکي له وجه د دې نوم شورا کېښودل شو. قرآن مجید په عربي کې راغلی د دې اولین مصداق قرآن اولین هدف عرب خلق دي چې الله تعالی ځکه په عربي کې قرآن شریف را نازل کویه. او په یو بل ځای کې الله تعالی وفرمایل وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومي، چې الله تعالی رسول دیغه قوم والخلقو په ژبه باندې رالګي. سور دیغه ژبه یې نو هغه عربي و، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یې عربي راولاګویه، قرآن یې په عربي کې ورته راولاګویه. لتنذر القرى ومن حولها، چې دغه د مکې والخلق د قرآن باندې پوه کړي او وډار کړي. مخته د اهل ایمان د صفاتو الله تعالی ذکر وکړو دا پنځوستمه سپاره کې، چې هغه له بې حیایي لرې د هغو بروسه توکل یې په الله تعالی باندې او دوی چې کله یو کار کوي نو مشوره کوي او له غلطو کارو چې دوی لرې واوسي، عفو درگذر کی، که څوک پیغرم سی بخي، فرمانبرداري د الله تعالی کې، نموز کې او د الله تعالی په لاره کې خرچ کوي، ظلم نه کوي چا باندې. که بل کس به دوی باندې ظلم وکړي نو اول خو هغه بخي، که نه بدله برابر اخلي، تجاوز له حده نه کوي. د دې صورت په اخر کې الله تعالی د وحي طریقې بیان کړي چې د وحي کله دا طریقه چې الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زړه کې یو خبر ور واچوي. دومه طریقه د وحي دا ده چې پردې له شا الله تعالی له نبي علیه صلات وسلام سره وغږیږي، لکه موسی علیه صلات وسلام سره چې وغږېدوی، الله یې لیدوی نور سره غږېدوی. درېیمه طریقه دا ده چې ملایکې ته الله تعالی یو خبر ورکړي، ملایکه راشي او نبي ته یو خبر راوړي. نو دا د وحي درې طریقې بیان شوې. سورة زخرف مخته شروع کیږي. دا پنځوستمه سپارې کې زخرف مخته د صورت کې زخرفه راځي، دا زرو ته ویل کیږي، نو ځکه د دې نوم هم سورة زخرف کېښودلی شو. که الله تعالی وغواړي چې د کافرانو چت او کورونه هر شی د سپینو زرو ور جوړ کړي، د زرو یې ور جوړ کړي، الله تعالی دا هم کړای شي، لیکن ځکه نه کې چې عام خلک به بیا کفر ته مایله شي. د دې شي قیمت نشته د الله په نسبت باندې چې دا دنیا دومره قیمت، الله تعالی په نسبت باندې دنیا بالکل قیمت نشته، بیا قدره ده. مخته الله تعالی په دې صورت کې دلایل قدرت ذکر کړو، الله تعالی د توحید دلایل ذکر کړو. جای باندې د الله تعالی اکثره دغه چې توحید ذکر کړي، بیا دغه دلایل په مضبوطه طریقې سره، ځکه چې په ټولو عقیدو کې بنیادي چې کوم عقیده ده هغه عقیده د توحید د ټولو نبیانو د الله تعالی د یووالي سبق لا اله الا الله باندې ورکړی ده. مخته الله تعالی د سفر دعا ذکر که سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وانا الى ربنا لمنقلبون. دا ټولې سوارلیانې نن سبا دور کې جهاز شویه، بیړۍ شوه، دا ټولې سوارلیانې دا د موږ په قبضه قدرت کې نه دي، د الله تعالی موږ ته مسخرې کړي دي. نو موږ به دوی باندې سوارلي کو. نو مخته دا اقرار هم دې چې راځي چې الله تعالی بیرته منزل مقصود ته موږ په خیر سره راورسوي. نو اصلي منزل چې ده هغه د موږ د الله تعالی خوا ته د هغه جنت ته الله تعالی دې وکړي چې موږ ته د اصلي مقصد را نصیب کړي، په خیر باندې الله تعالی جنت ته ور ورسوي. مخته د مشرکینو دعوه وه، مشرکینو به دا ویل
دا 25مه سپاره کې چې موږ ابراهیمي موږ د ابراهیم علیه السلام پیروکاره یو، نو الله تعالی په دوی باندې رد وکړي چې خو ډېر غټ موحد اعظم و، توحید پرسته و، تاسو خو مشرکان یاستئ، څرنګه تاسو ابراهیم علیه السلام په نقش قدم باندې روان یاستئ. موسی علیه السلام کیسې ذکر یې وکړو، الله تعالی بیا د عیسی علیه السلام د واقعې ذکر وکړو. دا مشرکینو به تهمتونه پرې لګول چې عیسی علیه السلام مور یې دغه وه، دی څه وړ، نو الله تعالی وفرمایل چې دا پاک دامنه ده، په دې باندې بالکل د تهمت لګولو گنجایش نشته. په اخر کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل فاصفح عنه وقل سلام. تا په ذمه باندې دا د خبره باندې دا خلک پوه کړې، که چیرې دا خلک نه پیپیږي په صحیح ده، ته یې ته پرېږده، دا یې تا کار نه ده، بغیر د وجه بحث کول د دې ضرورت نشته. فسوف یعلمون، عنقریب به دوی پوه شي، هغه وخت را روان د قیامت، بیا به یې تا په خبرو دوی ډېر ښه سر خلاص شي. او د اهل علم نن سبا شان دا ده چې علما اکرام هم په دلایلو سره خبره کوي، په دلیل باندې یو خلک پوه کوي. مخته صورت دخان ذکر د دې سپاره کې الله تعالی په دې صورت کې فرمایي یوم یأتی الناس بدخان مبین. د دې دخان له ټکي چې د دې صورت نوم کېښودلی سو. کفار مکه باندې که حدسالي راله، نو دوی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل چې ته دعا وکړه، دا لرې کې موږ به سم شو. الله رسول دعا وکړه، الله تعالی دا که حدسالي لرې کړه، نو دوی بیا هم خبره نه ومنله. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي دوی باندې دومره سخته لوږه براتله د کهتسالي په وجه باندې، د کهت په وجه باندې چې د هغو په سترګو مخامخ به دوګای ووایه، نو ځکه دې ته سورت دخان ویل کیږي. الله تعالی د مشرکینو خبره وکړه چې مشرکینو کله بدعهدي نه کړه، مشرکین هم دغه د بدزبانه دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یای چې بس دا عذاب له موږ خدای لري کې موږ به سم سو. بیا چې مشرکین خپل مخې ته خلاص شي، بیا دوی شرک شروع کړي. اهل ایمان ته الله تعالی وویل چې تاسې اهل ایمان ته غور کول پکار دی چې الله تعالی چې یو دعا وکړي، الله تعالی یو تکلیف لرې کړي، نو پکار ده چې بیا دوباره دغسې کار نه وکړي او د الله تعالی شکریه ادا کړي. وخت الله تعالی وفرمایل انا انزلناه فی لیلة مبارکه، چې دا قرآن شریف ما ډېر په مبارک شپه کې رانازله کړی. قرآن شریف که چیرې لوح محفوظ آسماني دنیا ته، نو آسماني دنیا ته الله تعالی په یو ټول رانازل کړی ده. او که له اسمانو راواخلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې رانازلېدو یې، نو د هغه د نازلېدا ډېر په وقفه باندې نازلېدو یې تقریبا 23 کاله کې قرآن شریف رانازله سوی. په اخر کې د جهنم ذکر وکړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تسلي الله تعالی ورکړه چې فرتقب، ته انتظار وکړه، د دې انجام به هم ډېر خوښه یي. اخر خو به راځي که نه، دا مشرکین به راشي، دا غلط خلک به راشي، دوغس ما دوی ته جوړ کړی ده، ته بس حوصله کېده، ته مه خفه کېږه په دې خبره باندې. صورت جاسیه مخته ذکر ده. الله تعالی په دې صورت کې فرمایي وترا کل امة جاثیه، نو جاسیه یې ګونډو باندې تللو ته، نو ځکه د دې نوم صورت جاسیه کېښودل سو. د قرآن مجید عظمت په دې صورت کې بیان شوی ده. الله تعالی خپل عظمت په دې صورت کې بیان کړی ده. بیا د بني اسرائیلو د سرکشي په دې صورت کې الله تعالی ذکر کړی ده. اسرا یای بنده ته، ایل یای الله ته، نو یعقوب علیه السلام د الله بنده و. اسرا بنده، ایل الله، یعقوب علیه السلام د الله بنده و، او دغه اولاده ته یې بنو اسرائیل، یعنی اولاده د خدای ورڅ کوم بنده و یعقوب علیه السلام. دوی سرکشي بیان شوې ده. بیا د دوی د انجام ذکر شوی ده. مشرکینو ته الله تعالی دا وویل، کافران د مکې ته، چې تاسې څه شی یاستئ، د تاسې انجام به هم بیا دغسې خوښیږي، خوښ انجام به یې، نو لهذا تاسې خپل ځان تباهي ته مه ولئ، تاسې ځان سم کړئ. هغو هم د پیغمبر خبره نه ومنله، الله تعالی د دوی انجام بد کړی، هلاک او برباد یې کړو. تاسې کوم که چیرې د پیغمبر خبره نه ومنئ، نو تاسې به هم هلاک او برباد شئ. واقعتا الله تعالی دا ثابته کړه، دوی د پیغمبر خبره نه ومنل. غزوه بدر ته وګورئ، د بدر په غزا کې موږ غټ کافران الله تعالی هلاک او برباد کړو. د احد غزا ته وګورئ، او بیا دایمي عذاب به په دوی باندې خامخا همیشه د پاره عذاب خو به راځي. ابولهب، ابوجهل مرګ ته وګورئ چې مرګ یې څه وړ ویه، پر الله پاک تیم له دغه
بیکار انجام چې موږ او تاسې وساتي. په اخر کې الله تعالی د قیامت د منظر کشي وکړه چې وترى كل امة جاثیه، دا به دومره سخته ورځ وي چې د ګونډو په هغه باندې را روانې سختي له وجه لټېدای به نه شي. نو په هغه وخت په هغه ورځ به څوک دی وړي چې د الله تعالی له عذابه به بیا دوی بچ کړي. نو الله پاک دې وکړي چې موږ د آخرت دپاره تیاري وکړو او الله پاک دې وکړي چې موږ په نیکه ټولۍ کې حساب